مفتی صاحب تاسو نه یو سوال تپوس کوم چې مونږ اولیاء سره محبت ولې ساتو او مونږ اولیاء مزارات ته ځو ولې؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دا تاسو ډیر ښه تپوس وکړو، لکه دا ډیر د فتنې دور دی، هر طرف ته د بد عقیدګۍ یو ګنده سیلاب هغه جاری شوی دی، او دا سادهلوح چې کوم مسلمانان دي دي اکثر لا په شک کې اخته چې یاره دې کې په حق باندې څوک دی. یاد ساتئ اول د اولیاء کرامو منزلت او مقام پیژندل چې اولیاء الله څوک دي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ته تپوس وشو چې یا رسول الله من اولیاء الله، دا اولیاء الله څوک دي؟ نو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک الله جواب ورکړ چې اذا رؤوا ذکر الله، اولیاء هغه خلق دي چې هغه کله ستا نظر پی پریوزی نو تا ته الله را یاد شي. دا اولیاء دا خلق دي، داسې سپین رویه خلق دي چې دغه اولیاء کرامو تاسو کله ستاسو نظر پی اول پریوزی نو تاسو زړه دا تصدیق وکړي چې دا د الله جل جلاله ورګرځي د بندګان. یو نمبر خبره دا شوه. دویم نمبر خبره دا چې اولیاء الله له الله جل جلاله ډیر مقام او شان ورکړي. هغه مقام او شان دا معنا چې الله جل جلاله خپل حدیث قدسی شریف دی چې الله جل جلاله فرمایل چې کم یو مؤمن بندا، چې کم یو سړی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، چې کم چا په دې کائنات کې زما دوستانو سره دشمنی وکا نو په ورځ د قیامت دې زما جنگ ته تیار شي. یعنی اولیاء الله سره دشمنی کول، اولیاء الله سره د هغوی نافرمانی کول، هغوی سره بغض او حسد ساتل، دا د الله جل جلاله د جنگ مترادف خبره ده. او اولیاء کرامو له خلق دا تګ را تک چې کوي دا ولي کوي، د هغوی مزاراتو له ولي ځي، دا خبره دا د اهل سنه والجماعه د عقایدو نه ده چې اولیاء کرام خپل مزاراتو کې ژوندي دي. اولیاء کرام خپل مزاراتو کې ژوندي دي، چې کم ژوندي اولیاء کرام دي خو عاصم دي، او چې کم د مزارات اصحاب القبور دي دی له الله جل جلاله دومره لوی شان او عظمت او مقام ورکړي چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک د احادیث طیبه دا خبره ثابته ده. او دا خبره دلائل النبوه کې امام بیهقی رحمه الله دا روایت را نقل کړي چې سیدنا شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزار شریف سره ولاړ دی. په دې وخت کې یو اعرابي راغی، باندې چی یو کلیوال راغی او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مزار شریف باندې ځان واچو او جړه او فریاد او غوغای شروع وکړه چې یا رسول الله زه خو هلاک شوم، زه خو برباد شوم، زه خو ډېر ګناهګار یم، او یا رسول الله تاسو خپل دا فرمایلی دي چې کوم کتاب الله جل جلاله په تاسو باندې نازل کړي په هغې کې دا کلام تاسو خپل فرمایلی دی چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. چې یا رسول الله که چرته دا ستا امتیان په خپل ځانونو باندې ظلم وکړي، ګناهونه وکړي، او دی بیا ستاسو دربار کې حاضر شي او ستاسو دربار کې ستاسو ما ته وسیله کړي، نو ما به چې دی تواب او رحیم بیا ومومي. یعنې زه به توبه د دې قبوله کړم، زه به د دې ټول ګناهونه معاف کړم. دا خبرې چې کله وکړه هغه اعرابي ویلاړ چې سیدنا شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې
چې ما خپله د روزې مبارکې نه دا آواز واورېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې ورشه او هغه ته زیری واوروه چې الله جل جلاله ستا ګناهونه معاف کړي. دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه احادیثو ته چې وکتلی شي د دینه به دا علم موږ ته راشي چې اولیاء الله جل جلاله همدغه سي چې څنګه په ژوند د دنیا ورله الله جل جلاله عزت ورکړی داسې بعد الوفات هم الله جل جلاله عزت ورکړی. همداسې یو بل حدیث شریف کې راځي چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي دا مستقل حدیث دی د موجم کبیر چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اطلب الخير والحوائج من حصان الوجوه. دا د نبی علیہ السلام امر دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم حکم دی دا د وجوب د پاره دی، دا واجب ده دا خبره په هر یو مؤمن باندې چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یو فرمایل چې تاسو کله ضرورت پیښ شي یو حاجت هم پیښ شي یو دنیاوی مسله را پیښ شي نو تاسو دغه د الله جل جلاله دوستانو لځئ، د الله جل جلاله دوستانو لځئ، دا غوی نه تاسو خپل مرادونه طلب کوئ او هغه دعا چې کله تاسو ته وکړي الله جل جلاله به دې په دعا باندې تاسو دا ضرورت هغه پوره کړي. وجه دا ده چې دې په دعا کې اثر دی، دی الله جل جلاله ته شو روز دغه عبادت کړي دی، الله جل جلاله راضي کړي دی. همدا وجه چې څومره هم قدیم چې کوم مفسرین دي محدثین دي او خصوصا د سیدنا شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله تعالی علیه بچي سیدنا عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله تعالی علیه په فتاوا عزیزی شریف کې دا خبره ذکر کړې ده چې اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باهل القبور. چې کله تاسو ته مشکلات را پیښ شي نو تاسو اولیاء کرام مزارات لځئ، د اولیاء کرام مزارات له چې کله ورشئ الته کې تاسو تلاوت وکئ او الته کې د الله جل جلاله رضا طلب کوي او اولیاء الله جل جلاله ته وسیله کوي نو الله جل جلاله با د دې په وسیله باندې تمام مشکلات تاسو آسان کی. دا هغه عقیده د اهل سنت والجماعه چې اولیاء کرام دا د الله جل جلاله په مخلوق باندې ډیر زیات مهربان دي. دی اولیاء کرام سره که زیاتیم وکي په ژوند د دنیا کې نو دی بیا هم تعالی فیض درکړي. لکه دا سیدنا مجذوب بابا رحمت الله تعالی علیه دا د مصر شاهزاده دی او هغه زمانه کې د نن 1500 کال وړاندې سیدنا خنپنجو صاحب رحمت الله تعالی علیه بلار کې تیرېده او دا غوی مبارک کشف او کرامت او دا غوی چې کم ولایت وو دا غی نه یو لوی فیض واغستو. همدا وجه چې نن په دې مبارک باندې دا مزار شریف جوړ دی، دا حاصل جوړیږي عزتمندو، دا د الله جل جلاله خصوصي فضل دی.